والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ډیرو عزتمندو محترمو حقوق مسلمانانو ورونو خواتین اسلام د ټولو نه مخکې منګه د ماشومانو ته مبارکبادي وایو چې دیو د الله تعالی کتاب په حفظ باندې سرته ورساو او څه کسان به پکې په ناظره باندې سرته رسولې. نو دې ماشومانو ته د دیو مور پلار ته د دیو خپل خپلوانو ته او د ټول کلی ته منګه مبارکبادي وایو. دا ستاسو د ټول کلی خوش قسمتي ده چې ستاسو په دې کلی کې ماشومانو د الله کتاب وایو او قران اخر ته ورساو. تاسو له دې حفیظ به دا نظم واوریدو چې نن سبا چې دا مسلمانان خوار وزار دي او ذلیل دي او وهل کېږي، د دې اصلي وجه دا ده چې دې مسلمانانو په خپل بچو قران کریم ته توجه ونه کړه. قران یې پرېښی دی ځکه دا خلک خوار وزار او ذلیل دي. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې موږ بیرته د خپل لارې ته واپس شو او د قران ته توجه وکړو، په ناظره مو وایو، په تجوید سره وایو، په حفظ باندې وایو، ترجمه زده کو، عمل په وکړو چې بیرته موږ عزتمن شو او بیرته موږ خپل مقام ته ورسېږو. عزتمندو مسلمانانو ورونو، په خوانه زمانہ د خلقو د قران سره خمینه و، خصوصا صحابه کرام. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه وی چې ما به خان سراول نو پلار به مې تقار شو چې دا کوم ځای ته دا خان اړولې په دې باندې خو د خوراک څه نشته. وای موږ د خانو په سرولو نه پویدو چې دا خان په کوم ځای کې وسرو. خو چې مسلمانان شو د دې قران سره تعلق جوړ شو او دا قران مجید مو وایو، نو الله پاک د غونډې دنیا مشري موږ لرا کړه. د دنیا امامان شو جی، دنیا مشري ول الله ورکړه. اسی انګريزان دعوه کوي چې هغه وایي چې موږ په حکومت کې نور نه پریوزي. د مسلمانانو په حکومتونو په دومره ملکونو چې باغې کې نور نه پریوت، دا سه یو لویا بادشاہي الله ورکړه او الله ول عزت ورکو د دې قران په وجه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قران سره ډېره مینه و. یو ځلې سکسان تلو عمره له حج له نو دې په لار کې ناسو چې د دې خلکو ستپوسته وکما چرته تلو نو سره جمع او مجمع روانه و. نو تاسو ته وکړو غي سلام وکړو. امیر المؤمنین د ډېر لوی ملک مشر هغه د شام او د روم د عربو او د کابل پورې د ډېر ملکونو پورې د یو بادشاہي و، یو حکومت. نو ورته ویل چې تاسو څوک د کوم ځای نه راغلئ؟ هغه ورته ویل چې من فج عمیق،
د یوې ژورې وادۍ نه رالو هغه ورته من ای فج عمیق د کومې ژورې وادۍ خو ډېر شی دي د کوم ځای نه راغلی د کومې ژورې وادۍ نه هغه وویل من بیت العتیق موږ خو د کعبې نه رالو د حرم نه رالو ښه هلکه یو څو تپوسونه ویل دنه کوم څه تپوسونه دي جي ویل اولنی تپوس دا دی چې دا راته راووایئ چې په دې قرآن کریم کې د ټولو نه د اوچتې درجې کوم یو صورت دی تاسو ته مو معلومي ماشاءالله تپوس یې ته وکړه چې په قرآن کریم کې د ټولو نه د اوچتې درجې صورت کوم یو دی یو خو هسې اوږه دي الفاظ پکې ډېر دي دا نه شان یې اوچت دی د اوچتې درجې هغې داسې غلي شانتې شو په تاسو کې چاته معلومې زه یې ووایې زر ووایې بل ماشاءالله دې ملګري صحیح کو سورة الفاتحه نو ویل چې دا سورة فاتحه ده خو دې تپوس وکړو چې دا راته ووایي چې اعظم الآیه فی القرآن په قرآن کې د ډېرې غټې درجې آیات راته راوښایي ځئ خلک داسې غلی شو خو عبدالله بن مسعود په دې مجلس کې ناست یو کس ته یې وویل تاسو راته ووایئ د هغې نه مخکې کوم یو آیات دی اعظم الآیه فی القرآن آیت الکرسی بالکل صحیح جواب دی نو ویل چې آیت الکرسی ده ویل دا راته ووایئ چې په قرآن کې د غټې درجې آیات کومه یو دی ګورئ یو د غټې درجې صورت یو د غټې درجې آیات یو ډېر جامع آیات راته وښایئ چې معنا پکې ډېری او یو آیات خو ډېرې ګڼې معناګانې پکې او ډېر لوی علم پکې وي اجمع الآیه فی القرآن ویل ډېر جامع آیات راته په قرآن کې راوښایئ خلک اریان شو چې دا بلا کومه تاسو ته معلوم وي زه یې وایم اجمع الآیه فی القرآن ها ان الله یأمر بالعدل بالکل صحیح څه نوم دی ها حمید الله صحیح کو دا ما چې اوس مخکې تلاوت کو ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون زاس تاسو سره مشغولېږم زمونږ د دې پروګرام لولو شیخان راغلي دي ماشاءالله لولو علما د خان نصیر شیخ نصیر احمد صاحب او د شانتي شیخ ربیع الدین صاحب جمعې خطبه کړې نور علما دي ان شاء الله لولو هغه تاسو ته خېخه مسلې کوي زه اساس تاسو سره شي د غب شپ یو څو خبرې وکړم ان شاء الله خو تاسو براسه وایي سیدا نو ویل چې اجمع الآیه فی القرآن به ورته وایي چې دا راته وایي اخوف الآیه فی القرآن په قرآن کې ډېر د یری آیات کوم یو دی ډېر د یری آیات دا په تاسو ته معلومي خاصه نه وایي اخوف الآیه فی القرآن کوم یو ډېر د یری آیات سره یې رہی وایي په دې ته ها ډېر د یری آیات چې نه په قرآن کې دا دی من يعمل سوءا يجزى به په سورۃ النساء کې دی څوک چې څه عمل وکړي دا بس بدله ملاويږي مطلب اراد ګناه چې دی وکړه نو دا به سزا شته دا یې انسان لور کړی دی چې لکه موږ د ورځې څو ګناهونه کوو بیا تاسو وکړو چې ندامتا یو کس ناسو ته ویل چې لکه ايش وته وایي نو ویل چې دا آیات من يعمل سوءا يجزى به سوچ د ګناه سره عمل وکي نو سزا به ته ملاويږي ولزیدارات او ارجل آیه فی القرآن په قرآن کې ډېر د امید آیات را راوخایي چې ډېر امید پکې سره خوشاله کوي نو ولدارات راوخایي نو خلک غلی شو بیا یو کسو ولدسه وته وایي زیدارات تاسو وایي ها ما شاء الله تقوى ما شاء الله قولي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله فرمائي ازما بندیانو منا امید کیږي زه ټول ګناونه معاف کوم خو ته تاسو په صحیح مانو توبه وباسئ د خپل ګناونه باندې خپېمانه شئ دا ګناونه پرېږدئ
آینده د نه کولو اراده وکړي چې بیا د ما توبه د الله بیا نه کومه، الله وی دا به ته معاف کړ. نو دا آیات ما یو ځلې د کعبې شریفې په دروازه ښه د نږدې نه کاته چې په دې باندې کوم آیات لیکلی دی. تاسو ته معلومه د کعبې شریفې دا دروازې د سرو زرو دي چې د 200 نه زیاته کیلو سونهونه دا دروازه جوړه ده. نو دا آیات په ما ولیده چې دا آیات په لیکلي د کعبې په دروازه قل یا عبادی الذین اسرفوا، لکه یو مسکین یو عاجزه د الله دروازې ته ولاړ دی او د دروازې نه ورته ویل کېږي چې زما بندیانو منه امیده کېږئ، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه منه امیده کېږي، الله خو د ټول ګناهونه معاف کوي. نو د ځمکو د اسمانونو رب چې هغه کعبې ته خپل کور ویلی دی د الله تعالی، خو پسې کې اوسېږي نه، الله خو د ځمکو د اسمانونو نه ډېر لوی بادشاه دی. خو هغه بادشاه وایي چې زما د رحمت نه مه ناامیده کېږئ، زما دروازې ته راغلي نو ناامیدي مه کوئ، ټول ګناهونه به درته معاف کړم. ای خوږو عزتمند وروڼو، نو دا آیات چې ما ووایه نو دا هسې هغه صحابه کرامو عمر فاروق رضی الله عنه ته خو پته وه چې نن سبا په قرآن مجید باندې ټول څوک ښه پوهېږي. نو تپوس یې وکړه ځکه په تاسو کې خو عبدالله بن مسعود نه وي. خلکو ویل ولې نه، هغه شته دا جوابونه هم د هغه دي، دا موږ چې جوابونه درکړو دا هم د هغه جوابونه دي. عزتمند وروڼو، عبدالله بن مسعود په قرآن کریم ډېر ښه پوهېده. نو هغه وایي چې په قرآن کې دا آیات چې ما تلاوت وکړه اجمع الآیه فی القرآن، په قرآن کې ډېر جامع آیات دی. نو په دې کې شپږ خبرې دي، شپږ، خو چې سوچ پرې وکړي نو دا ټول قرآن د دې ټول قرآن مضامین په دې کې دننه دي، خو چې لږ سوچ او فکر پرې وکړي. خو موږ اکثر په قرآن کې سوچ نه کوو. الله فرمایي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دا خلک په دې قرآن کې سوچ نه کوي که نه د دوی زړونو ته جرندې لګېدل دي. ولې دا زړونه جرندې شوي دي که ولې؟ نو په قرآن کې سوچ او فکر پکار دی. موږ اکثر خلک داسې دي چې موږ قرآن مجید اکثر الفاظ صحیح خطا وایو. نو د قرآن الفاظ هم صحیح وي، په معنا به هم ځان پوهه کې، سوچ او فکر به پکې، عمل به هم کې، خلکو ته به دعوت هم رسي. او د قرآن چې کوم نظام دی هغه به قایمې دغې دپاره الله د خپل پیغمبر را لېږلی و چې دې خلکو ته دغه شانتې نصیحت وکړي. نو دا آیات چې په دې کې شپږ خبرې دي. څو خبرې دي پکې؟ شپږ خبرې. او دا به تاسو یا فکر کړئ یا به نه. د هرې جمعې په خطبه کې امام استاد وایي، ستاسو د امام به ویلي نن ان الله یأمر بالعدل والاحسان. دا اصل کې د دې یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې موږ ته یو هوم ورک دی، موږ ته هوم ورک راکوي الله پاک چې ګورې د هفته نه داسې تېره نه شي. سوچ کوو، فکر کوئ. نو عزتمند وروڼو، دا زموږ دپاره هوم ورک دی چې الله امر کوي ان الله یأمر بالعدل والاحسان. یو صحابي دی عثمان بن مظعون، ډېر قاري و د قرآن. هغه وایي ما ایمان مخکې راوړی و خو د حیا د وجې نه به مې څه نه ویله. وایي چې کله مې دا آیات واورېده که نه نو په ایمان کې مې اضافه وشوه، ایمان مې مضبوط شو په دې باندې. یو بل صحابي دی د خپلې قبیلې یو ډېر لوی سردار و، اقسم بن سویفي. هغه وایي زه خبر شوم چې په دې عربو کې یو سړی دی او د پیغمبرۍ دعوې کوله او وایي زه پیغمبر یم. نو هغه وایي چې زه ځمه چې زه ته معلومات وکړم چې دا په رښتیا پیغمبر دی. وایي هغه د قبیلې کسانو راته وایي چې ګوره اوس ته په خپله ځې موږ یو که نه، یو دوه کسان ولېږه چې ته په خپله لاړ شي نو دا ستا د شان سره مناسب نه ده. موږ به لاړ شو معلومات به وکړو چې ولې تاسو لاړ شئ. نو د دین خو ته پوره معلومات نه وي د پیغمبر په ملاقات کې څومره اجر او ثواب دی. نو یو دوه کسان یې راولېږل. نو هغو تپوس وکړو
چې ته څوک او ته څه ما انت ومن انت ولله چې دا دوه تپوسونه ته وکړي. هغه چې رااله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نسب ډېر بیان نه کړ، بس زه محمد بن عبد الله لاندې خبره وته وکړه. او تاسو سره سدي څه پیغام دی نو د دې وته خط تشریح وکړه. او دا آیات وته وایا ان الله یأمر بالعدل والإحسان. هغه وایي چې موږ نو نبی علیه السلام ته بیا وایا، موږ ته بیا وایا چې دا موږ ته خیات شي. وی خراته یاد شو نو دا هغه ځای نه رالو چې رالو خپل مشر د قبیلې مشر اکثر بن سویفي ته موږ وویل دا خبرې متوقع دا آیات متوقع. هغه ویل چې لکه دا خو بهترین اخلاق ذکر کوي، دا خو مکارم الاخلاق ته دعوت ورکوي، د اوچتو اخلاقو دعوت ورکوي. ښه بس مسلمانۍ خو هغه ډېر هوښیار سړی و. هغه ویل چې ګورئ د اسلام په راوړو کې سستي ونه کوي، مخکې ایمان راوړئ. خپلو کسانو ته یې وویل چې په دې امر کې په دې دین په دې کار کې تاسو سرونه شئ، سرونه كن في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا اذنابا. تاسو په دې کار کې سرونه شئ، قائدین جوړ شئ، مشران جوړ شئ، او لکه ما جوړیږي چې ببل ورپسې یې ایمان راوړي چې په تاسو پسې خلک درپسې شي. او هغه په حق ځای مسلمان شو، د دې آیات اورېده او مسلمان شو. او خپل قبیلې خلکو ته ویل چې شابه اسلام قبلوي، او خلکو اسلام قبول کو. د دې یو آیات په اورېدو سره دا داسې جامع آیات تیرونو. نو د دې آیات مبارک ډېرو علماو مفسرینو زبردست تشریحات کړل دي چې په دې یو لفظ سوچ کې ان الله یأمر بالعدل والإحسان، الله حکم کوي په عدل او په احسان سره. یو ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ورورې نږدې سړی و مغیره، ولید بن مغیره. هغه وایي چې نبی علیہ السلام او د اسلام دشمنو خو چې دا آیات واورد نبی علیہ السلام ته وایا نقول اعد، نو بیا د پیغمبر ویل اعد، تی بیا وایا، تی بیا وایا، بیا دا هغه خلینو دا کلمات راوته ویل وانه لحلاوه وانه لطلاوه. او دې کې هډر خوګواله ده په قرآن کې، او دا خو دې کې قرآن ده، په دې کې زبردست رونق ده، او د دې زیرې خو ډېرې مضبوطې دي، او د دې دا ونه خو میوه کېدونکې ده، زر به دا میوې ونیسي. د هغه دشمنانو د خولې نه هم دا خبرې راوختې. عزتمند ورونو دا ځکه چې په دې یو عدل باندې چې سوچ کې، په دې احسان سوچ کې، په دې کې د الله حقونه هم ذکر دي، او په دې کې د بندګانو حقونه هم ذکر دي. په دې کې د ټول دین خلاصه الله موږ ته بیان کوي چې الله تعالی امر کوي په عدل سره. نو عدل دا دی چې ته چا پیدا کړی او څوک د خوراک درکوي، چا د هوا تنظیم کړی دی، چا د اوبو تنظیم کړی دی، نو د هغه الله د دې نعمتونو شکر وباسه. هغه رب دا بل څوک دا کار نشي کولی، دا یو الله دا کار کړی. د هغه رب د نعمتونو عدل دا دی چې د هغه الله د نعمتونو شکر وباسه. او عدل دا دی چې شرک ونه کړي، ځکه چې هغه منعم حقیقي چې هغه څومره نعمتونه کړي، نو د هغه د نعمتونو شکر وباسه. او شکر دا دی چې شرک ونه کړي. نو علما وایي چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان دا مراد دی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا دی مراد دی. کلمت طیبه خپل کا، توحید خپل کا، د توحید کلمې خپل کا. عزتمند ورونو کله کله موږ سادهګان نو موږ چې څوک راته څه ووایي چې په هغې پسې ورمنډه کوو. دا نه ګورو چې لکه دا سړی د دې قبیلې دی او که نه دی، خو موږ دې ته سوچ نه یې کړی، نو ورمنډې وهو. یو ځل نبي علیه الصلاۃ والسلام له یو سړی راغی، ویل دا الله نبی موږ پخوا نه دومره سادهګانو. هغه ویل زه د شام په سفر روان وم،
نو خپلې بیبي ته مې وویل چې څه شی جوړ کړه چې بیا خو ته په لارې سجدې کوو که نه یا خدای خو راله جوړ کړه. نو وایي هغې ماله د وړو نه خدای جوړ کړه، د وړو نه لاسونه یې وله جوړ کړه، خپې وله جوړې کړه، غټه ککرۍ. هغه چې موږ په لارې تلو نو موږ وږي شو، د خوراک څه نه وو. هلکه اوس به څه کوو؟ راځئ هغه کوم خدای چې هغه زنانه جوړ کړی دی د هغه نه هم دا یو لاس راواغسته او ونګ ټکاوو او شیرم ته جوړ کړو سترګو خوړ چې لږ اخوړل بیا د خوراک څه نه نو بیا هم دا بل لاس وواهه. بیا چې تللو بیا څه نه ونیول، دا یو وخت به هم ترې پرېږه. ما خو وایي چې موږ شام ته رسېدو نو هغه موږ چې ورته خدای وایه او په خپلو لاسو جوړ کړل هېڅ ته موږ خوړلی و. دومره سادهګان وي موږ. یو صحابي راغی او د الله نبي موږ داسې سادهګانو چې یو ځل مې ځان له یو بوت جوړ کړی و نو او دسمات یې راورلم نو هغه مې په لار خواته کېناوه. نو چې رالمه نو ګیدړ پې مې احتیاجې کړی یا سپي پې مې احتیاجې کړی. سپی خو لوړ ځای ګوري او په ورچوته کې یو احتیاجې وکړي. نو ورقته مې ورغړاوه چې خدای دې غر کړه ته دومره نه چې ځان اوس د دې سپي نه خلاص کړي او په تا سپي مې احتیاجې وکړي او زه تا ته سجدې کوم. نه عزتمندو توحید نه دی، دا د ټولو نیکو سر دی. چې د انسان عقیده خرابه وکنه د هیڅ نه دی، د هیڅ نه دی. دا یو شاعر دی حالي، هغه په خپل یو شعرونو کې د مسلمانانو د حال بیان کړی دی چې مسلمانان کله شهید ته منډې وایي، کله قبر ته منډې وایي، کله د امامان د پیغمبرۍ نه زیاتوي. هغه کرے غیر اگر بت کی پوجے تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگفر بہر سجدے تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، عبادت کرے جس کی چاہے، جو چاہے نبی کو خدا کر دکھائے، امام ان کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزار ان پہ جا جا کے مانگے دعائے، شہید ان پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام میں بگڑے نہ ایمان جائے. هغه عجیبه خبره مسلمانان دا ته ډېر هوښیاران وي. مړه موږ د بت سجده خو نه کوو، دا خو موږ داسې قبر له ورغلي بابا له یو کس ته وویل مال دې له تله جایز نه دي. ښه نو ته دې ډاکټر له ولې ځې؟ نو ما ته ډاکټر صاحب دی سره تا د سستنو والا څه دوایي دله درکړه نو ته دې ډاکټر صاحب له ولې ځې؟ عزتمندونو دا کمزورۍ په موږ کې شته څو قبرونو له د هر وخت نوې نوې بوتان دي، نوې نوې بوتان دي. کله کله د بوت پرستو مرسته کوو. یو سړی به راشي زموږ مشر وی رابه شي روبه قبر ته سجده وکړي. هلکه خدای م خوار که ستاسو د مشر خو قبر ته سجده وکړه. نه 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 مړه هغې خو هسې ځمکه ښکلوله، ښایسته ځمکه وه نو هغې ښکلوله. ګوره اوس عزتمندونو څوک په شرک د چا سره تعاون کوي، څوک یې مرسته کوي، څوک څه ورسه کوي څوک بل څه کوي. دا د الله د قانون په ځای چې موږ دا د نورو قوانینو ته سر ښکته کوو. الله فرمایي ولا یشرک فی حکمه احدا، د الله څخه په دې فیصلو کې څوک شریک نشته. پلانکې به فیصله وکړي، د پلانکې فیصلې ته به غاړه کېږدو نه، د الله حکم به منې، د الله فیصله به منې، د الله قانون به منې. د الله څخه په قانون کې هم شریک نشته، په عبادت کې مو څوک شریک نشته. بل چا د سوال نو دا به هم نه کوې چې زه بابا ته سوال کوم او دی به زما لپاره الله ته سوال وکړي. ته ډایرکټ ولې الله ته سوال نه کوې؟ الله خو فرمایي چې انسانه ستا هر څه زه اورم. الله پاک خو ستا هر څه اوري. الله به زما نه سوال کوئ زه درته نږدې یم او د علم او د قدرت په لحاظ سره خو الله پاک د انسان ته د مرۍ د رګونو هم زیات نږدې دی. خو ګو عزتمندونو ښکلې عقیده او د دې نه علاوه په هر شي کې عدل پکار دی. انصاف پکار دا چې دا ججان او قاضیان فیصلې کوي چې د عدل فیصلې وکړي. په هر شي کې عدل پکار دی. د خپل ځان سره عدل وکړه، انصاف وکړه، ځان هلاکت ځای ته مه ورسوه. عزتمندونو ان الله یامر بالعدل والاحسان، عدل توحید شو او احسان فرایض شو. د فرایضو خیال وساته، د مانځه د فرایضو، د روژې د فرایضو، د اسلام د فرایضو کومه چې ضروري اهمه خبره دغه مخکې کړه. او بیا احسان دې ته هم ویرونو چې ته د خپل ورور مسلمان سره ښه سلوک وکړې، ښه اخلاق ورسره وچلې، په ښو اخلاق ورسره پیش راشي. علما وایي دې ته احسان وایي. یو مزدور دی د هغه 8 ګنټې کار کوي، هلکه لږ کم وکړه خیر دی چې سړی شوی چې دمه شي. موږ وایي دا خو ورور منډې وایي د هغه څه تنخوا ده
دا هغه 100 روپۍ ورکې ها دا 100 روپۍ به نور در واخله دا احسان دی د چا سره خسل وکړه الله موږ ته خبرو حکم کوي عزت مندونو دې سره سره الله پاک موږ ته فرمایي چې الله د څه حکم کوي د خپلوانو سره خسل وکړه صله رحمي صله رحمي په دې کې الله تعالی خپل نوم نه دا خبره مشتق کړی ده دا الله رحیم دی نو ته په خپل روح مسلمان باندې رحم کې خپل ولی په پاله دا خپل ولی د خپل شان مطابق دا الله نوم ویونه چې الله د خلق ما پریدي الله وایي چې چا ته پرې خو نه غوځ پرې دما نن موږ وګورئ ورور د ورور سره مخالف دی د خور سره مخالف دی د تر سره مخالف دی او نو تر خو ته تربور کاری دا خو تربور دی دا خو پلان کې دی عزت مندونو دې دنیا باندې موږ کله مالو شو چې موږ ته ورور ته دښمنی ده د وراره سره دښمنی ده ته په خپل منځ کې الله خو موږ ته حکم کوي خپل ولي وپاله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د غار حرا نه راغی او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها و زنانه خپل خاوند له تسلی ورکوله نو دا یو څو صفاتونه ذکر کړو خو د منځونو او رجوع نه او د دې صفات ولدا ذکر کړ چې انک لتصل الرحم ته خپل ولی پاله ته خو کمال دی او نو څوک چې خپل ولی پالي کنه الله په دې دنیا کې نه خواري په حدیث کې راځي چې څوک غواړي چې الله مال راکړي او زما دې دنیا وي خپل ولی دی وپالي تجارت شروع کی الله به مال ورکړي زموږ یو په ریاض کې یو ځل یو دعا ماما خورایو ورانه خبرې به نه کولې او دې خوارو د وړې پیسې به وسنه وي د مزدوري نه لګیدا هیڅ ما ته ویل چې تاسو خپل منځ کې جوړه وکړئ الله هم د دنیا سمخي بس د الله شانو چې جوړه راغی دوانه تر غالي غالي ډېر وخت نه ورانه په سبا له د چا ټلیفون وکړ راځي ته بو کې کار دی او ډېر خطر خاله په یو څو تنخواه شپږ میاشتې تیرې کړې ماشاءالله خپل ارسم نه وکړو او پیسې کوته مولې ګلو د ځان سره ویوړو ته خوشاله نن زموږ د افسوس دی چې موږ د رشتہ داري خیال نه ساتو د خپلوالۍ خیال نه ساتو ځکه خو خوار وزارو ته دې جوړ ته وګوره ته دې سور نور ته وګوره خلک په هفتو به جړې وي الله خپل رحمتونه نیول دي عزت مندونو دا ولي موږ یو بس په مور کوټ شي دا کمال راکو دا لار دې شو پلان کې شي په هیڅ شی باندې په حقیقت کې او موږ یو بل ثورانو موږ دا په پریدو دې قران د دې مجلسونو مقصد هم دا دی چې موږ خپل منځ کې ورونه شو انما المؤمنون اخوه مؤمنان په خپل کې ورونه دي نبی علیہ السلام فرمایي د یو بدن په شان دي عام مسلمانان نو چې خپلوان دي نو بیا خو ډیر حق دی د خپلوانو سره د رشتہ دارانو سره ورانه مکوي دشمنی مکوي د الله رحمتونه برابر بند شي او کوم خپل ولی وساتلې او رشتہ دارو تم توجه وکړه د الله رحمتونه به مانل شي نو عزت مندونو د الله د حکم دی د خپلوانو سره سلوک کوي بیا د یو درو سيزونو الله موږ منې کوي د درو راته حکم وکړو د عدل د احسان او د خپلوانو سره د سلوک او د درو خبرو را نه منع کوي څه شي کوي الله تعالی موږ منې کوي وينهى عن الفحشاء والمنكر الله موږ به حیاي نه منې کوي عزت مندونو به حیاي زنا ده به حیاي لغړتوب ده به حیاي ګنده مجلسونو کې ناستل دي ګنده مجلسونو دنو هغه سپورټ کول دي ځان به حیاي نه ونی منې کو ګنده خبره دین موږ ځان بټ او زموږ مسلمانانو دې سره زموږ استاد زموږ ده چې د هغه خبرو نم ځان منکو چې هغه بدکارۍ طرف ته انسان مخکې کوي داسې خبرو پردو زنانو سره موږ ونکو الله موږ د بېحیایۍ نه منې کوي تاسو فکر دی شیطان چې اولنۍ حمله کړله اولنۍ حمله په آدم علیه السلام او په حضرت حوا نو هغه حمله د څه وه هغه په دې وه چې د دې خلکو نه دا جامې لرې شي چې دا دقه شانتې په دې کې یو غلطوب راشي اکثر دې زنانه دي سي مرګ دومره درنه بولخه څه شي راوړي څه لیونه یې پر کوټ سپکه بولخه واچوه چې هغه واچي ګوره نو دې ته څه ضرورت دی نو څه پړونه نه دی ښه نو بیا وایي په پړونه څه کې خو اوس یو سکراپ غوندې دا سر دې پټي نو بیا ورو دا لاسونه پې ښکاره کړي
نو دغه شان ګریوانونه په ښکاره کی نو شیطان خو ډېر په چل کار کوي شیطان چاته دا نه وایي چې ته راځه مړه هغه ځای کې یو کنده ده چغلې ته دې ورواړتو ما بیا اوس څوک ځي مړه راځه هغه کنده کې به څه وخوري هغې په غاړه به دې لږ کښېنې او مجلس به وکړې دا به وکړې پلانکې شی دی پلانکې سیل به وکړې بیا ورو ښکته ورواړته یې دې بیا لته ټکوه هغه دې بیا تلی نه عزتمند وروڼو شیطان غټه حمله په موږ باندې دا ده چې موږ کې بېحیایي پیدا کړي زموږ په کورونو کې ماشومانو له غټ غټ موبایل یې موږ اخیستي تپوس نه کوو چې په دې موبایل کې ته څه کوې ته کومه نیټ کوې ته کومه په تا تعلیم راځي او اوس خو له حکومتونو دا شی ولګاو خلکو د ماشومانو نه دا غټې موبایل یې منې کولې اوس دا کوشش کوي هله چې موږ په دې باندې سبق وایو موږ خو آنلاین سبق دی نو هغه خامخا ولا بابا اخلي آنلاین سبق دی نو هغه آنلاین په 10 منټه سبق او نور دې خپل خوخه چې څنګه ګندګي ده په دې کې ده چې څنګه ګندګي ده د دنیا سخوالي دا ونه ډک دی عزتمندونو دې وجنا الله پاک ينهى عن الفحشاء والمنكر او والمنكر هر ګناه ته وي چې نوې ګناه ده هغه منکر دی عزتمندونو کاغه غیبت دی کاغه چغلي ده کاغه هر نمونه شی دی زمونږ زنانه چې دا کمزوري ډیره ده چې دوه کسان یو بل سره کینی د خبره شروع کی هغه ګور دي څنګه ده هغه یې زنانه ویل چې د اوسه پوری چې زه انګورم نو مخه او چې خواخ شوم وای چې انګورم نو خواخ را سره وخه او چې خواخ شوم نو انګور را سره ده نو عزتمند دا خبرت په خپل خلک دي په خپل ځان کې دي تا ایس یو ساروی کور ته راوله ته اوسه ښه اخلاق وچلوه ښه خوی ورسره وکړه هغه به د انسان جوړ کړي هغې تربیت وکړه د دې وجې نه پکار دا ده چې د هرې ګناه د کار نه موږ ځان وساتو که وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده خو چې ځان ته موږ وساتو د غیبتونو نه د چغلو نه زنانه په خپل منځ کې کښېني په یوه کسه به بحث وکړي هغه خو داسې په خپل انګور به بحث کوي دا نه وایي چې دا خو غیبت ده دا خو ګناه ده دا خو لیکلی کېږي نبي علیه السلام وایي الغیبة اشد من الزنا دا په خیال ساتئ عزتمند وروڼو کله کله په زنانو کې دا کمزورۍ ډېري په نارینهو کې هم دي خو نبي علیه السلام یو ځل یې ویل ای زنانو تاسو مې په دوزخ کې ډېرې لیدلي یې هغه ویل الله نبي دا ولې ویل یو تاسو خیرې ډېرې کوئ چې ورکوټې خبره یو خیرې ماشوم ته ساروي ته هر چا خدای دې نه هلکه خدای دې داسې کړه خیرې به کوئ او دویم ستاسو په مانځه کې کمی دی په مانځه کې ستاسو کمی دی په یو بل باندې لعن طعن وایي نو عزتمند وروڼو پکار دا ده چې زنانو کې دا کمزوري را نه شي او د هغې خپل ځان اصلاح وکړي او کله کله پکې داسې زنانۍ چې هغه له څه سبق یې ویلی نو هغه بیا ځان ته ډېره غره شي ما ته یو کس ویل چې یوه زنانه وه نو په مدرسه کې سبق ویلی و سبق یې ویلی و نو چې کور ته راغله نو خاوند ته یې ویل چې ګوره موږ به هغه حکم کوو هغه کارونه به کوو چې الله او د الله رسول پرې خوشحالېږي هغه وایي زموږ هم دقه مقصد دی موږ خو وایو خدای دې کور له دې څوک راغلی چې ویلې چې موږ د الله او د الله د رسول د حکم مطابق ژوند تېر کړو دا خو دې ډېره ښایسته خبره وکړه په هغه ورځ یې خو څه ونه ویله اس د خاوند وخت یې خبره ورسوله بله ورځ یې ویل چې ما خو تا ته ویلي وو که نه چې موږ به د الله او د الله د قانون مطابق ژوند تېرو هغه ویل او بلکل نو ویل داسې شی دی چې ستا د مور پلار ګورې په ما هېڅ حق نشته ستا د مور پلار په ما حق نشته نه وله ډوډۍ پخولی شم او نه جامې اینځلی شم او هغې له ځان له بندوبست وکړه ما له ځان له کور جوړ کړه یاره په سړي خواله راغله چې دا به اوس څه کېږي دا به اوس د ابۍ او دادا به چېرته لېږمه انګریزانو خو د زګونو جوړ کړلي اولډ پیپلز هاوس د بوډاګانو کور بوډاګان یو ځای کې ته را جمع کوي لونګا سراج الحق صاحب عمر کې د الله برکت کړي هغه د برتانیې ته تللی وم دغه بوډاګان د کور نه یو سړی را تښتېدلی و کور ته نو ټلیفون یې پسې وکړي چې ګورې بوډا ځان راغلی دی هغه چې راغی پولیسو ورته ویل شابه ځه هغه ویل خدای خوار کړه دا زما کور دی دا زما بچي دا کور ما جوړ کړی هغه ویل کېله ټوخېږي او دلته ناست نو په لاسونه یې وجړلې او بوی ته وایي ما ورته ویل چې کاشکې چې ته مسلمان وې نو په اسلام کې دا وایي چې مور پلار دې څومره بوډاګان کېږي نو سونا دې جوړېږي یو راشي یو نو سه بابا په دې خپل زور وکم بل راشي نو سه بابا تعالی څه راوړم ها تعالی لږ چیرې وکم تعالی میټای راوړم یو راشي بل راشي هغه راځي بابا خو له ور شنو زنانه راځي نو سیانه راځي نو هغه بابا خو له ور شنو ها بابا نن به خلک مرګري دي
وایي چې موږ بابا له کمبل ورکو نه وایي چې یې بچیا نو زه په کمبل څه کوم دا خو ډېر موږ چې بابا ته پیسه نه کوې خو چې زموږ د زړه خوشحاله شي چې بابا زموږ د لاس نه کمبل واغېستو ته چې بیا چا له ورکوې نو ورکوئ وایي ما ورته وایي چې اسلام خو دې ته وایي ارمان دا چې ته مسلمان وې که نه ته به نن په اولډ پیپلز هاوس کې نه وې ناست عزتمندو مسلمانانو وروڼو هغې خو داسې خوی کوي نو دې زنانه ورته وویلو سبق یې ویلی و ډېره تکړه وه هسې نه چې تاسو وایئ چې زه به زنانه باندې سبقونه نه وایو دا سبقونه به وایې خامخا هسې یو مثال مې هغه خویندو ته ووایه چې کومه لکه ځان ته هوښیارې وایي چې زما باندې د خوا اخیستل حق نشته خو ګورونو د خوا اخیستل به چاته ناسي خو هغه د مور پلارو هغې نه رالي وستې دا مور پلار دي که نه هدې به خدمت کوي نو وایي لار د هغه یو دوست و هغه سړي مفتي صاحب به ورته وایه هغه ته وایي چې یاره په یو مشکل کې اخته یم وایي څه مشکل دی وایي ښځه مې راته ویل دی چې د الله او د الله د رسول مطابق به ژوند تېروو ما ویل چې ښه وعده مې ورسره وکړه اوس هغه ما ته وایي چې ستا د پلار او د مور په ما حق نشته زه وله کارونه نه شم کولی ما له ځان نه کور جوړ کړه کور خو به وله جوړ کړم کور راته اسان دی خو په دې ابۍ او دادا به چېرته بوځم نور څوک خو نشته هغه ویل ته خو د مولیانو خواله راځه که نه کله کله یاره داسې مولیانو خواله نه راځي داسې به ګرځې نو ته کله کله زموږ خواله راځه نو ویې ویلې چې څه چل وکړم نو هغې ویل چې دا ښه خبره ته به ورته ووایې چې بلکل د الله او د الله د رسول د قانون مطابق به ژوند تېروو که نه خو په شریعت کې ما له اسلام د څلورو ودونو اجازه راکړله نو خیر دی تا له به ځان له کور جوړ کړم ستا خواله به هم کله کله درځم خو زه به ځان له یو بله بیبي وکړم چې د ابۍ او د دادا خدمت کوي هغې وایي چې دا راباندې څه وشو چې لږ ساعت وشو خپل سړي ته وایي دا مې اکرام مسلم دی زه به د دې دواړو خدمت کوم که نه نو بل واده ته څه ضرورت دی دا اکرام مسلم نه دی زه به یې خدمت کوم نو بل واده ولې کوې وایي ما وایي چې کولی شي بیا خو ډوډۍ راکړه زه به بل واده څه کوم نو عزتمند وروڼو دا موږ به دا کوشش کوو چې د هرې ګناه د کار نه ځان وساتو که هغه غیبت دی او که هغه چغلي دی او که هغه کنځلې دي او که هغه هر څه دي او بیا الله تعالی فرمایي چې د ظلم نه به ځان ساتي الله د ظلم نه دا ظلم یو داسې ګناه ده که نه چې د دې سزا الله یوازې آخرت ته نه پرېږدي په دې دنیا کې هم الله سزا ورکوي ظالم له په دې دنیا کې هم سزا ورکوي عزتمند وروڼو موږ هسې د اردو نیوز په دې سعودي کې یو اخبار دی جدید نه نشر کېږي یو ځل کس یوه قصه لیکلې وه کله کله قصې ځینې د عبرتي نو هغې یوه قصه لیکل وه چې یو سړی دی الله والا سړی دی او یا دغه زمانې پیغمبر دی یا هسې یو ښه سړی دی هغه ناست دی او خپل عبادت کوي او هلته اوبه دي خلک راځي دمه کوي و یو سړی راغی هلته کې خپل پېټی واړاوه اوبه یې وڅکي خو یوه همیانۍ ته پاتې شو چې 1000 درهمه پکې وو هغه ته پاتې شو ایسته لاړ بل سړی راغی چې بل سړی راغی نو هغه اوبه وڅکي اخوا دېخوا یې وکړه د بټوه پرته ده غاړې ته یې واچوله 1000 درهمه پکې وو ایسته لاړ درېیم سړی راغی هغه هم اوبه وڅکي او دمه یې وکړه او روانېده هغه اولنی سړی راغی او کاکا هغه وایي ها خو دلته زما نه بټوه پاتې شوې 1000 درهمه پکې وو هغه ویل یاره وراره زه خو دغه دی اوس رالمه او اوبه مې وڅکې هغه ویل نه پیسې راواله غلی غلی کېږي هغه ویل زه خو دغه دی اوس رالم نو ویل څوک راغی خو دغه ته رالې او ما ځل پیسې دغلته تلم او بېرته رالم ویل نیم خبر خلاص سړی ووهه سړي ته بېسته سړی مړ کړ او لاړ دا بزرگ یا دغه زمانې پیغمبر دی یا څوک دی والله پخوا نه ډېر پیغمبران راغلي همون چې 100,000 سېرې زره زیاتو کم پیغمبران یې وایو یا یو ښه سړی دی نو الله ته سوال وکړه چې یا الله دا اوس ګوره دا پیسې د چا وې او ویې وړې چا او مړ پکې څوک شو هغې ورته ویل چې ګوره د الله بادشاهي د عدل ده د الله بادشاهي د انصاف ده دې اولني سړي د دې بل سړي نه په ظلم باندې 1000 درهم اخیستي او نه ورکولې په خپله دې پاتې شو حق خپل مالک ته ورسېدي دې بل خبر نه دی دا د الله خپل یو قانون دی موږ یې په سترګو نه وینو خو د الله یو ډېر د انصاف یو قانون روان دی هر سړي ته د خپل عمل مطابق سزا او جزا میلاویږي او دا بل سړی رالېږلی د پلار یې وژلی و خو تښتېدلی پته یې ورته نه وه نو عقل خپل پلار بدلی ته واخېسته نور څه نه دي شوي عزتمند وروڼو که یو سړی وایي زه یو ځلې را روان یو سړي نه مې تپوس وکړو یو هلک و نو ما یې تپوس کړو واده دې کړی دی ویل و واده مې کړی دی اوس یې قیسې راته وکړه ټکسي والا ما ته ویل چې یاره استاد یې ویل چې واده مې وکړو نو په هله کې مې راغله چې د خپله زنانه وهمه چې زما نه ویرېږي
او بیا څه خبرې نه کوي. رکوټ ته راغلم، ما وویل چې جري اوبه راوړه. هغه ورپاسې ده چې ګیلاس وینځي اوبه راله راواخلي. وویل چې هغه ورله نو په دې کې زه ورته ولې زه اوبه رانه ومې وویل دا غاښونه مې وله ویسته دومره مې وواله. پلاره ماته قار شه، موره ماته قار شه، بر ناحقه مې وواله. ویل په سبا نه زه داسې ډبې زمونږ د ځای کې د توتانو باڼه سواتول چې ډبې له رالمه په ډبه کې ناست وم، دا ملګري یو هلک ما ته ویل د پلانکي زویه خان دوست عام ملګري سترګې یې بیخي بدل شو. تا پلانکي خبره ولې سې وکړه کړوه خاص خبره نه وه. یاره نه وی دا پسې راپاسېد یو دوه کسان داسې کړم چې د چرګو د اوبو چې به د پښتو کې وایو د چرګو د اوبو یې کړم سمې ووهله او په ځان چې بلې خلکو ډاکټر له ویولم او د شپې واپس رالم او سوچ مې کوه چې دا خو سړي زما دوستانو دا زه ولې دومره ووهلم دا څه قصه وه. سوچ مې کوه ما چې بل په دې تورسر یې وهله خو هغه رانه الله ویسته که نه. عزتمند وروڼو دا بلکل دا یو داسې نظام روان دی ته نه خبر. زمونږ د خال یو ملګری د مشر سړی ویل یو سړي ته قار شه او ډېرې خوشې سپکې خبرې ورته وکړې. سبا ما ته وایي یاره زه تللی وم سعودي زه په کمره کې بند کړم او مړه داسې ګزارۍ را باندې وکړه دومره ذلیله کړم زه حد نه کوم. ما هغه بده ورځ تا هغه غریب ذلیله کاوه خو په تا باندې بل را پېښ شه که نه. عزتمند وروڼو دا یوه خبره ګورئ دا ظلم سزا یوازې الله آخرت ته نه پرېږدي په دې دنیا کې م ورکوي. نو الله وایي ځان د فحاشۍ نه بچ کوي، ځان د هرې ګناه نه بچ کوي او ځان د ظلم نه بچ کوي. د دې دنیا ژوند به د امن او د سکون زندگی بیا مومئ او آخرت کې به الله موږ د جهنم د اور نه بچ کړي. الله دې موږ ټول د جهنم د اور نه بچ کړي. ستاسو وخت مې ډېر واغېستو ځکه چې ډېر لوی علما کرام اګر چې د عمر په لحاظ سره مشران نه دي اسی زموږ د مشرانو کلمه ګورو ګیره زر سپینې شي خو الله ولا علم ورکړی دی د الله احسان دی او ډېر په توجه به د هغې خبرې واورئ د خیره سره. الله دې موږ د عمل کولو توفیق ورکړي. زموږ محترم شیخ زموږ ډېر محترم استاد زوی هغه موجود دی انشاءالله د هغې خبرې به تاسو اورئ او په ډېر په ښه انداز به تاسو ته خبرې کوي. زما دا خصوصي تاسو درخواست دی چې زموږ د شیخ نصیر احمد صاحب خبرې ډېر په توجه واورئ. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.